دا چا پزړه کې خوف الہی وی دا اللہ یاری دا سڑے کامیاب دے دا دا عبادت بچی کی دے با دا گناہ نہ بچی دے اللہ اروخ راضی ساتی اور چی دا کم انسان پزړه کې دا اللہ یرنی ٹھیک دا دنیا خو بے سور و دے دا مزوی و دنیا کے بم پریشان یو اللہ بم تے خفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شخصیت تے دمر لوی شخصیت تے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ نے مرتبہ لان دے دا دکا چے اللہ خالق دے و نبی علیہ السلام مخلوق نور پٹول مخلوق کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر شخصیت بل سوک نشتا دا نور خلق و شفاعت بکی دا قیامت پر دا گناہگار امت شفاعت بکی اور پا حدیثو کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا طول خلق دا محشر پر از باندی دا آدم علیہ السلام نوالتر عیسیٰ علیہ السلام پورے اور بیا دا آغا پس زمان دا نبی علیہ السلام پورے دا طول خلق با پیغمبرانو لپا جرگو دی اغیب شفاعت نشی کولے مالا برازی و زبول شفاعت کو نمرا عظیم مرتبہ نبی علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دا لیکن سرد دین عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھے نبی علیہ السلام بدشپی اللہ تولالو دا سے بے جڑل دا سے دا سینے نبی دا کٹوے دا جوشیدو آوازو نرات لے دا کٹوے جی جوشی دا اللہ یرا دا پڑکی او دمر اگد قیام بکاو نبی علیہ السلام دمر اگد ولالو دمر اگدا ولالا چی دا اخفی مبارکی بے اوپر سے حتی تورمت قدمہ دا اخفی بے اوپر سے نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ما بولتا عرض کئی کہ ما بولتا عرضو کو کہ دا اللہ رسولہ دا تقوی اللہ عرص بخلی مخ کی رستو اللہ پاک پیدا کرے دا گناہ اللہ محفوظ پیدا کرے نو سڑے خو عبادت دے لکی جی دا ما گناہ معاف شی مانا اللہ رضا شی نو تانا خو اللہ راضی دے اللہ دا خوشحال دے ارسلت اللہ بخلی دی دا خلق سفارشو نبکے گور دا دوالو جہان مبارک سردار فرمائی افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ نو بیا خو مال ډیره ولاړه پکار دا ډیره جړه پکار دا چې دا الله د دغه نعمت نورم شکریا ادا کړم دا یره و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضل کی قسم دے د دوالو جهان مبارک سردار د نور سفارشونه کوي او د الله ذوالجلال ګور السمرا یو ذل فرمای وهسو خپل عمل نشي بچ کول لا ينجي احد منكم عمله یو کس عمل نشی بچ کولے صحابہ تپوس کی ولا انت یا رسول اللہ تام خپل عمل نشی بچ کولے و امام نشی بچ کولے تر سوچ دا اللہ فضل نہیں راگل کہ اللہ میں خپل فضل کی راگیر کی الا ان یتغمدنی اللہ برحمته کہ اللہ خپل رحم اور خپل کرم صادر کے ان غختم ٹکتا مام نشی بچ کولے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی مبارک عملو انسان با عمل کئی عملو نکی اللہ رحم نکی عمل بکے کو پڑھ کے وہ یرا خامقا ساتے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خکل عمل بہترین خشتا زیاد خدا اللہ نعمتون پی سمر زیاد کی دا اللہ فضلون احسانون ورباندے سمر زیاد تی نظمارونو اصل چیز پر ازلکی تقوی اور قرآن حکیم اول ناخر پورے اولا ٹوا دا یو ٹکے بھئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مسلمانانو دا اللہ نو یرے گے دا بار بار یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے دا ایمان خواندانو اللہ نو یرے گے گوڑے دا سیرہ چی دا اللہ سر مناسب ہے مار لڑم گند یرہ نا چاہے کہ دا اللہ عظمت لوئی بھی بزرگی بھی پکے او یرے گے دا اللہ نا بلکہ کہ بار بار رب العالمین قرآن حکیم پہ فرمائے چیزا مانا ویرے گے فضل کے خوف پیدا کے خشیت او یر پیدا کے دا بہترین نسخہ درون فضل کے دا انسان یر را لیر چیزا قیامت یو روز را روانا دا او اللہ پا دے قادر دی جمانا تپوس کولیش او کئی بران درو خبرم ندا دی با پنے غلار روان پا دنیا کے زب اولان مثال در کم گڑ چیلے چی شپون کے سرائی نو دا کم و گڑ چیلو پزلکی چی دا یرائی چی کزد دے رمین اخوا لارشم
دا شپونکي را نشړق وباسي اچرې مخوانه دي او دا کمې ګډې چیلې په زړه کې چې دا یاره ني هغه یو خوا منډوي بل خوا منډوي تاسو زمیندار یې اکثر رونه په لاره چې ځای غویان دنه مخکې وي نو چې چوکه در سره او لږه غوندې چوکه م غوی ته وړقې څنګه تیز دي یا یوي چې ورپسې تړلې وي چې معمولي غوندې چوکه اسم ورته وړقې چې وی نه وهي اسم ورته چوکه وړقې برابر رواني یا کم غوی چې هغه والم کوي او چې مالک اسم په خرش ناری کې دباو پیو کې نو هغه برابر دي ګوره غوی دی حیوان دی خو که زړه کې یاره دي ټیک رواني ټیک کار کوي خو که د حیوان او د غوی د زړه نه م یاره ووته یاره مالک خو زما نشته یا ماله غوزار نه راکوي بیا په نیغه لار نه دي تاله پټي کې بیا یې به م څه به نه کوي دارنګې انسان دی رونو که په زړه کې یاره وه چې زما نه الله تپوس کولی چې دا خو زمونږ ایمان دی دنیا کې هم کولی شي او آخرت کې هم کولی شي او قبر کې هم کولی شي بیا زما نه وروسته د دنیا نه یو ډېره لویه مرحله د قبر او د آخرت را روانه ده او الله وایي تپوس به کومه پاتې نه ده دا خبره وی کوم به دا تپوس نو چې دغه یره د انسان په زړه کې راشي قسم دی که هغه بادشاه ولې نه دی دی به په خپل نرم بستر کې خوب نه کوي نرم بستر کې چرې به هم دی خوبونه کوي مولا ولې نه دی بزرگ ولې نه دی نیک ولې نه دی دی به الله ته جاړي او غریب او مسافر او مسکین او ګناهګار ولې نه دی دی به د شپې هم الله ته جړه او فریاد کوي او دروازې به هم الله ته جړه او فریاد کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې به ګرځېده خلیفه امیر المؤمنین دی ته وایي د شپې به ګرځېده معلومات به کول څوک خپه دی او که څوک خوشحاله دی د مدینې شریفې نه بار ووت یو ځای یو صحرا ته لاړ اونې بوټي دي او دی پکې روان دی یو رڼۍ ولیده ورنږدې شو چې ګورم چې دلته څه شی دی دا رڼا په دې شپه کې په دې میدان او بیابان کې څه کوي چې ورنږدې شو د هغې نه د انسان د فریاد اواز واورېد لکه یو انسان چې زبیرګي کوي اواز یې وکړ الله مو بخه څوک دي څه چل شوی دی د خیمې نه ولې یو سړی راووت وی او دا زما کور والا دی دی خیمه کې دی او بیمار دی فریاد کوي وی څه بیماری ده وی د ماشومانو بیماری ده اولاد تکلیف دی ورته نو وی بیا وی مسافر څوک نشته وی دې ښځې سره د څوک د خدمت شته ولې چې د کم انسان دا تکلیفي نو هغې له خامخا یو بني ادم په کار کې هغې خدمت وکړي وی نه څوک هم نشته یو زیم یو مې دا ښځه وی ښایي څوک نشته وی نه په یو منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته ګوره عمر فاروق امیر المؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه داسې بادشاه نه لکه زمونږ دا بادشاهان دا ګوډاګیان داسې بادشاهان د پاکستان چې لس یو ځای کې ردې نه بادشاهي زیاته دوی شلکه مربع میل دوی شلکه مربع میل علاقه د هغه لاندې دا بادشاهان د هغه خپو کې حلال کړ د الله نه یری څونه وه خلیفه د مسلمانانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه دی مجاهد څومره خوښ د دواړو جهانو سردار ته راغی بیبي له فلانکې یو مسافر سړی دی مسافر ښځه او فلانکي ځای کې خیمه کې غریبانان دی لري او ښځې ته ډېر لوی تکلیف دی او فریاد کوي جاړي هېڅوک نشته د هغې مظلومې بېکسې اوس ښځه انکار ونه کړي چې زه خو ستا خدمت کوم خو کور کې دن نه کوم زما څه کار دی چې د بار زما په صحراګانو کې د پردو خلکو خدمتونه کوم امیر المؤمنین بل څوک راوړي نو ښځې ته ګوره په منت وایي نو ښځې مسافره ده مظلومه ده تکلیف کې مبتلا ده څوک ورسره نشته الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي کراسه او امیر المؤمنین تابعدار داسې ښځه خو نه څه چل دی ورته د ماشومانو د پیدایش تکلیف یې نو هغه زنانو ته خو پته چې کوم سامان لګېده او کوم خوراک لګېده او کوم څیزونه زر زر یو غوټه تیاره کړه هله امیر المؤمنین مخکې کېږه عمره چې زه در سره زر ځمه ګورې دا سخت تکلیف ورورسېدل خیمې ته او د امیر المؤمنین بیبي د عمر فاروق بیبي ورننوته د هغې هغه پوره خدمت یې وکړ سړی یې تېر بار کړه چې ته بار ته راوځي هغه لګیا دی د عمر فاروق سره خبرې ترې کوي پیژني نه چې دا عمر فاروق امیر المؤمنین دی او دا لګیا ده د هغه مریض زنانه خدمت کوي داسې خدمت یې وله وکړو چې الله تعالی هغې زنانه له زوی ورکړ بچې پیدا شو چې بچې پیدا شو
دا عمر فاروق بی بی په منډه بار راوته د خیمې نه وی امیر المؤمنین مبارک تشه ستا دغه مسافر رور ته الله زوی ورکړي او چې دا خبره وکړه نو هغه سړی پر پیشو هغه ته خو پته نه وه د عمر خو ډېر لوی روبو ډېره لویه دبدبه وه د عمر فاروق رضی الله عنه داسې خبره خو نه وه خلک به ته یېرېدل متیازې به د یهودیانو عیسایانو په بسترو کې کولې دا عمر نوم به واغشته او ګورې دا یقینا تاریخي خبره ده تاسو خو به اورئ خو دا تاریخي خبره ده چې یهودیانو عیسایانو به خپل بچیو د کول او جړل به دا ټکې به وي جاء عمر راغی دومره د هغې په زړه کې هغه یره پرته وه حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی اوس خو دا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي هغه د ظلم بادشاهي نه ده کوي هغه اقلیت لا یهودیانو له عیسایانو له خپل حق ورکړی دی د کافر ګرجې حفاظت یې کړی دی هغه یو داسې امن قایم کړی چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالۍ وه او جناب د یهودي او د عیسایي او د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ دهشتګردي هغه نه ده کړی اوس خو ظالمان چې لاس کې طاقت په مسلمان ظلم کوي زیاتې کوي وی امیر المؤمنین مبارک تشه وی ستا د هغه مسافر رور زوی شو چې هغه دا ټکې واورې د هغه مسافر پر پیشو اوهو دا مې څه غلطي وکړه د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو معشوق د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه دا څه شو او چې هغه ښځې دا ټکې واورېده خو هم نه وه خبر نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پرې راغله چې هغه تکلیف یې الله تعالی فوري ختم یارې د وجې راغی دا سړی عمر فاروق ته په خپلو کونډو لاس کېښود د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه په شپه مې وکړولې او بیا تاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی عمر وی ولې دا زما فرض دی ما نه که د قیامت فرض الله تپوس وکړي چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی او مسافره ښځه تکلیف ورته و تا ورسره څه امداد کړی دی الله له به د قیامت پر څه جواب ورکړو دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي ولې زړه کې خوف خدا یره پرته ده الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي یره چې پیدا شو په زړه کې والله ما د غوی مثال درکړه چې داسې غوی وي چې په د اخکرو شلول کوي او سخت خطرناک وی او چې د مالک د چوکۍ یاره په ذهن کې پرته وي مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خو والي انسان په زړه کې چې یاره دی به ولې ټیک نه روان خو لونو زموږ په زړه کې د الله یره نشته حقیقت ته ګورئ موږ د الله نه یریږو هسې په خولې زباني جمع خرج چې الله او د الله قدرت او یاره عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی یو روان دی د مدینې شریفې په کوڅو کې یو د جګړې اواز یې واورېد کور کې دننه د زنانو جګړه ده دی ورته ودرېد چې معلوماتو کوم څه چل دی لور او مور په جګړه دي مور ورته وایي وی لورې په دې پیو کې اوبه واچوه لور ورته وایي مورې دا ګناه ده یاره لورې واچوه پیسې به وګټو مورې الله له بس جواب ورکو عمر فاروق اعلان کړی دی ګوره لور داسې مسلمانه ده عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا هم پیو کې اوبه واچولې او زه په خبر شم سزا به ورکوم مور امیر المؤمنین خلیفہ اعلان کړی دی مور ورته څه وایي ای بچې دلته امیر المؤمنین کم دی اخو شپه ده نیمه څه خبرېږي زموږ نه لږې غوندې اوبه ورکړي او جام ور واچوه ای مورې که امیر المؤمنین نشته عمر د هغه رب خو شته که نه دې ته ایمان امیر المؤمنین نشته د هغه رب شته امیر المؤمنین موږ نینی د هغه رب مینی امیر المؤمنین په تیاره کې نظر نه لګي د هغه د رب تیاره کې نظر لګي امیر المؤمنین په کوټه دروازه دننه ناست چانه نه دی خبر د هغه رب په کوټه دروازه دننه نه دی ناست هر وخت کې د انسان نه خبرېږي په دې جګړه دي وایه اوس موږ څه کوو پیو کې اوبه ګناه د چورلټ غټه ګناه اوبه د قیمت شی نه دی او تا قیمت ته ورسوله پیسیر دی مثلا او پاو دې پکې اوبه ور واچولې نو 15 پاوره ته جوړې کړې نو هغه اوبه دې د پیو په قیمت خرڅې کړې وی دا پی دی او پی نه دي ټګي نه شوه اوبو ته پی وی او د پیو په قیمت یې خرڅې
د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي من غشنا فلیس منا، چا چې زمونږ مسلمان رور بی سره ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی، زما په لار نه دی روان. نو چې د پیغمبر په لار نه دی روان د چا په لار به روان؟ ما یو بني ادم ته وې ډېره زمانه وشوه، ډېره زمانه مې پیو کې اوبه اچې فریاد او شکایت دی درنه، قسمونه یې راته وخوړل. نه ده ما خو دې قسم یې که ما پیو کې اوبه اچوله. یې زویه دا تا ته چا ویلي زه پیو کې اوبه اچوم؟ نه ما نه دې اچولې، قسمونه یې وخوړل. بیا مې وویل مې خو پیو کې اوبه نه اچوې، قسم یې وخوړل چې پیو کې اوبه نه اچوم. دا د ډېرو کلونو خبره ده. وی او ټکي درته ویلي دي، وی پیو کې اوبه نه اچوي، اوبو کې پې اچوي، لوښي کې مخکې اوبه واچوي او بیا پې پاسه غوا یا میخه یا چیلی شي. دا ټګي شوه که نه؟ دا قسم هم ګورې که سړی وخوري نو ګناهګارېږي. مسلمان په قسم نه چې دوکه کول. څومره ټګي شروع ده نن زمانه کې، هر شی کې ټګي. یوازې د پیو خبره نه ده، څونه پیسې به وګټي دا صحابې به دې مړ شي بل ورځ پیلتې به وټاکي بیا به څه کوي، ناجوړه به شي بیا به څه کوي. دغه غوا چې دا دغه میخه چې دی دا د 500,000 روپو زاړو مال به نه شي، بلار به نه شي، په 10,000 به په قصاب خرڅ کړي. دې ته نه ګورې. او که صحیح سوچه کار کې نو دا به بلار به شي، مال به شي، همغه 500,000 ته به ورسېږي. دا خو هر څه موږ په خپلو سترګو وینو. ګلې وشوه او باغونه صاحب ودوړېدل، الله ګلې وشوه. تا د خدای حق په دې باغ کې ورکړی، دوړېږي به نه. باغ مې وی نه وو نو نه به وی وی نه. موږ د خدای نه یېرېږو. زموږ په زړه کې د الله یاره شته. په کوم څیز کې مسلمان ګډون نه کوي وایه راته؟ پېښور ښار ته ورشه، بعضې علاقو ته ورشه او بیا د چایو اوهو چلکې او دا پاڼې او دا پوستکي او هغه میده کېږي او هغې له رنګونه ورکېږي او په مسلمان یې خرڅوي چې مسلمان یې دغه چی وسکي. او دا د پلانکې کمپنۍ چی ده او دا د پلانکې کارخانې چی ده. نو زما یو شاګرد دی، د هغه دوکان دی، هغه نه مې تپوس وکړو. مې چې ښه اعلی چې یو کاروبار دی. ما ته وی او چې راواغېسته. ما وی ګډه او ټګي خو به پکې نه وي، شته پکې. ما پکې نه ده کړی، شته پکې. کم از کم ما پکې نه ده کړی، شته پکې. مې کم ځای پکې کېږي نو یار ځای پکې کېږي. کراچۍ نه چې راځي د بار ملک نه د کراچۍ چې په بندرګاه کوزه شي هلته ورته غټ غټ بټونه لګېدلي دي او طلاقار خېږي او رنګونه ورته میلاجېږي. دا څه دپاره نو؟ پیسې دپاره. دا څه دپاره کوي؟ وایه راته پیسې، پیسه وکړه. دې ته نه ګوري دغه سړی چې دا پیسه را د نازمېږي، ډېر بشي دولت، ډېر بشي کروڑونه بشي، اربونو ته به ورسېږي، خو نازمېږي. قسم په خدای که ازمېږي، قسم مې راته وکړه. یو لوی سړی دی، نوم یې نه اخلم، مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخښي، هغه له راغی، هغه سره به ټکې کېنه ذکر سر ته او صاحبه ما ته دعا وکړه. زړه مې پریشان، ډېر زیات خفه، ډېر خفه. هغې غریب چې کوم فریاد وکړه زما پې زړه وسوځېد او څه وظیفه راله راکړه. څه چل وی ما ته هم پته نه لګي چې ولې خفه یم. نه یم خبر. د بچو را سره جګړه ده، د ښځې سره دې روانه ده، نوکران وی نه 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 بچي مې ښه تابعده، ښځه مې ښه تابعداره او د مال مې انتها نشته. مولانا صاحب دونه مال مې دی چې ما ته نه دی معلوم. ټورس دی هغه زمانه کې په پېښور کې دا ټورس چې دا پلینکو چې نه وي، ټورس کې مې دومره مې وټلې دي او دونه مې بسونه دي او دونه مې داري او دونه مې کارخانې دي. د کارخانو مالک جی ګورې غریب نه یم، نه چې قرضدار یم، په خلکو مې پیسې پورې دي، خو انتهایي پریشان یم. صراحت وښایه خوب نه راځي چې وده کېږم لپه ګولۍ خورم، چې سهار پاسم لپه ګولۍ خورم، خوب نه راځي. دونه پریشان یم او دونه تکلیف دی راته. ما یې دا د الله هغه قهر. پیسه دې په ناجایزه ګټلې ده، اوس د هغې پیسې ته څوکیدار یې سره د غم نه. یو هفته دوه پس اخبار کې مې وکتل، د هغه سړي نوم یې ورکړی چې د فلانکي ځای نه د پول نه ټوپ ووهه او دریاب کې غرق خودکشي یې وکړه. خودکشي وکړه، مړ شو، دریاب ته ځان وکړه. بچ کړې پیسې؟ نه، پریشاني ده. بچې برې په هسپتال کې پروت دي، ته هلته هغې غم به رسوې. مقدمه راته جوړه د هغې غم به رسوې، دشمني درته جوړه د هغې غم به رسوې. لندن کې د زوی په علاج کې پروت دی، خدای څه به کوم، که دا پیسه څه کوي؟ تا ته به ډوډۍ رزق پروت دی، نه به یې شي خوړی. رزق درته پروت دی مخکې او خوړی به یې نه شي.
بلا پیسہ بسه کې کډوړای پرته مونږ اکثر د باز خلکو میلمانه شو دې غټو خلکو میلمانه شو ډوړای را لخه مزیدار راغوال خوراک یې رجی په ما بندر ول پرهیز مې مونږ خوشي وخورو ولی میلمانه یو میلمه خلک خوشي وروړي هغه پیتی میتی او هغه اوچ ساګ بغیر د غوړونه لکه غیا چې انسان کوي غیا چې کور دغه خوراک بر دغه خوراک نه نه راځي ته هم په خور کې پاتې کېږي پته ده د حقیقت ته کوي لوی خلک لوی سرمایدار خلک لوی وزیرانو سره یو ځای ډوډۍ خوړلې غټو موټر والا سره ډوډۍ خوړلې شوتل خوري مړه دغه شوتل وي سلاد ما ته یو ډاکټر وي مولوی صاحب لږ پرهیز کوي نه ولی مې څنګه کوم وی ډوډۍ کم وی دا چې چل کو چې مخکې دلا سلاد ملات خورا انو باغې بده خېټه ډکیږي نو ډوډۍ به کم خوري مې اوس مې شوتل تکې نه دغه شوتل خوراک شو په سلاد خېټه ډک او زتا سلاد څه شي مو شوتل شو دغه فانی مانی او خراو سبا دغه خر دنیا مانی او خراو مودینی او پیاز نه خېټه ډکا کا دا خلق دغه شوتل ته دغه رشتې ته دغه څه تاسو وایي دا بوتاوي ته ناشتي بوتاوا په خدای زمارونو اصل سیز دا الله کرم او دا الله رحم دی بس څه دې دا الله کرم او دا چې پرهیز دی ني او ډوډۍ ته کو د نغری په غاړه ورته ناشته او د ایرو پشکری کې راته پرته د ایرو پشکری کې او په شلیدلی جام کې راته ترکاری پرته او چې دانی چې دار الله خر او دار الله نه دفع وای دا ډوډۍ خور کوي کنه کې دا د الله ذات دی جنا دارو غټاو پیسې پیدا کاو شابه تکلش او ډوډۍ غټا سبا کې لري ډوډۍ چې سملی او مغه بستر کې به سملی چې کم کې غریب سملی صرف دومره دا چې تا ته به فوم پروتي او هغه ته به مالو چتولې پرته چې هغه باغوندي چې غریب یې غوندي صرف دومره چې ته به کمبل واغوندي هغه غریب به مالو چې هغه تولې او بلستان به واغوندي چې خوري نو ته به هغه بوتاوا او غیا به خوري هغه به هغه خمز کچالانو پیپرو باټینګانو کې خد سوچا غوړی واچي او شوملې به پسې یو جام ټک وي او په خېټه بل اسرا کاږي او وغورځيږي په کټ کې وړي تو په ګولو د کېږي او دا غریب چې بسترې تور سیب نو خرار به شروع کړي کم یو قصو مکان چې تک کم دی ود کېږي هغه دی ود کېږي چې غریب ود کېږي صرف دومره فرق به هغه ولرتري ستا والا او غریب بلرګو والا کې خوب تم کې ته په ګولو کې هغه په ګولو نه کوي زمارونو دا مې دې پورې کولا خبره کولا چې ناجائز پیسې پیدا کړه نو پریشانی بدی دا غي ناجائز پیسې به ته سوچونه کې په دنیا کې مو آخرت کې مم سوچې چې سوناو میں پیدا بھائی دا زمون پیسہ پیدا کو په ناجائز طریقه قرشی کې ملاو مساله کې ملاوټ چه کې ملاوټ پيو کې ملاوټ میوه کې ملاوټ ما ته مغه کې چا خبره کولا دا میوه دا شلتالان دغه وی چیرې ډیر مزیدار اعلی تک سرخو خوان پکې نشته خواګه نه دي مې دا خواګه نه دي وی په دې سپری کوي او دا هغه سپری دا خاصیت چې سپری پیو کې هغه سره رنگ بدلي په بوټي کې په سپری کې هغه سره رنگ سور کی خشته مزیدار کی خوري ته چې واجه ته وایي غني چې شنه سو بیره مې خپل ته واجه کاربیټ په کې لا بیره پیدا تګي او دوکا دې لپاره چې پیسې پیدا نو رسم نشته دا سوچه دال دي د چانه او دا پکې د مټرو دال دا څه ده کنه دا د مټرو دال او دا یاره بس به وې خو تاسو تم پته لګي او کوم تم پته لګي هر څه خبر یو بندګي زمون په یو مقتدی باندې دې بدرقې رکندې کې په منډه کې ګډه خرڅ کړې وا او ګټه وتا غوسخه کې چولې وا او چې کور تیرا وتا ګړو دا ټګینه ابر په بخاری کې حدیث دی چې بخاری کې د نبی علیہ السلام مبارک وینا د کومه زمانه وی ګوري چې ساروي خرڅه ګډه چلې غوا غولان زول د پيو مډه کوا مسرات ته پاره به کې غولان بولنه ډکه او که غولان دی ول ډکه کلاو پچا دی خاص کړه او هغه اول وشل او بیا پکې هغه امر پینو هغه له اختیار دی چې سړی له واپس راوړي چې ورته دا واپس وې ګور هغه زمانہ کې امدادو به خلک بازي کوي چیلے بوزی چیلے منډه تا نو غریب تلی نشي دومره ولتی د کلی چې ارته بیرته روانه
چې یو ځل یې ولشي او په دې خو هر سړی او زم دا ولې دا غلام ولډه کوي دې لپاره چې خلک په دوکه شي پیډ نو په دې خو هغه سړی هم پوهېږي چې دا ډاکټر د 2 ورځو نه راځي هر سړی په پیډ په دوکه او پټګې پیسې پیدا کول الله دې د دوکې او د ټګې پیسې نه وساتي چې مسلمان په ونه وي جمارونو هغه زنانا مور سره په جګړه وا عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی بیبي ته وی دې زوی له خزه کو او ما ولې جنې سې کړې زه راوستو بچي یو خزر لکم بابا ستا خو خزر نه زما د خوښې وکې کسین چل بابا چې ستا څنګه خوښې یو جنې مې سې کړې ده نو خزه ورته وی کم ځای سې کړې ده وی د فلان کې شکون کې لور ده وی امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاہ زوی د شاهزاده د بادشاہ زوی او د شکون کې لور وی خزه چې کوم جنې ولا کوم د الله نه یریږي لکه دا الله یره پرته ده زما زوی بل الله داسې مرګري به ولراشي چې هم د الله نه یریږي زوی به هم د الله نه یریږي کوم بچی پیدا شي د هغې په زړه کې به هم د الله یری الله یره وه کوم ځای ته راورسېدله د شپونکي لور د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه اینګور ته جوړه شوه د بادشاه کور لراله د خلیفه د مسلمانانو او د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کور ته الله راوسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو بادشاہ شو د به ټوکړې خرڅول قانون یې په اوږه چولي بازار کې روان حضرت عمر فاروق ورغی د مټې نه خلیفه څه کې ابوبکر وی دا ټوکړې خرڅو وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته په بازار کې ټوکړې خرڅې ته اوس خلیفه شوې د نبي علیه السلام په کرسۍ کېناستې هغه په جانماز کېناستې د خلکو فیصلې به کېږي جهادونه دي دا به وی بچي به مې څه کړي چې دا خرڅ نه کړي وی راځه تنخواه له مقررو د مدینې منورې چې کوم مشران صحابه او د هغوی شورا راغونډه راوست کېنو وی داسې کار دی چې د خلیفه له تنخواه مقرره حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي وی تاسو ته پته ده چې زما کوم کاروبار دی او تجارت دی په هغې زما او زما د بچو زما د اولاد ښه ګزاره کېږي ښه ګزاره مې پې کېږي وی نه بس اوس به هغه پرېږدي دلته مسلمانانو خدمت پکې وی بیا به ماله داسې نفقه مقرروي چې زما او زما د بچو زما د اولاد ګزاره پې وشي وی ډېره ولا مقرر که نفقه ولا مقرر کړه جناب نو یو ځل ورته بیبي وای دونه تنخواه ولا مقرر کړه چې ایله دې ګزاره وکړي ایله ګزاره بیبي ورته وای چې یو مخصوص قسم الوا به عربو پخوله وی دا زمونږ هغې الوا تړه کېږي او د دې ماشومانو بچو دې مغې تړه کېږي او سشته نه چې ولا په هغې باندې سامان راوړم پخه کم ولا نو که ته اجازت کوې نو ستا پرې تنخواه کې به مونږ په میاشت کې لږې لږې پیسې بچ کړو نو په هغې به دا الوا پخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ډېره ښه ما سره خو نور څه نشته او که تنخواه کې بچت کولی شي وکړه چې ډوډۍ به مثلا شپږ خوړې ټولو په شریکه نو ډوډۍ 15 کړه چې ترکاري به یو جام نو کم یې کړه رزق یې کم کړه لږ لږ ډوډۍ کمه کړه نو څو میاشتې کې لږې پیسې بچت کړې نو هغه الوی پخه کړه سامان بلکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پیسې ورکړې دا پیسې والا په دې سامان وروړي هغه الوا پخه وی ښځې دا پیسې کم دی وی دا مې ستا په تنخواه کې لږې لږې بچ کولې ډوډۍ هم کمه کړې وه ترکاري هم کمه کړې وه نو دا پیسې هم بچت کړي ماشومانو هغه الوا تړه کېده جړلې نو دا به له هغه سامان راوړو چې وله پخه وی ښه وی ښځې دې نه خو معلومېږي لکه چې د دې تنخواه نه زمونږ په کم هم ګزاره کېږي ځکه چې تا پکې بچت وکړه مونږ خو د لوږې مړه نه شو فوراً یې سړی راوغوښت هغه پیسې یې ورکړې وې دا بیت المال کې جمع کړې بیت المال کې داخله کړې هغه یې په بیت المال کې داخله کړلې او تنخواه اعلان یې وکړو زما د دې نه په کمه ګزاره کېږي زما تنخواه دومره کمه کړي دغه خلک به جنت کوي قسم دې کله زما زړه ویېرېږي رښتیا راته زمونږ د یو شي اجازت دی په دې میډیکل بل کې چې که څه چا په خپله بیماري یا زامن بچي بیماري یا ښځه ناجوړی نو د هغې هغه دارو مونږ له سرکاري ټولو ملازمینو لی ورکوي او مونږ چې څونه غواړو مونږ لی راکوي هغه ډاکټر باندې هغه بل جوړ کړو نو هغه داخل کړو چې څه وایي ما ته مخکې ورځو کې هغه اکاونټنټ راغلی و دلته جمعې مانځل هم کله راځي یاره ستا بلونه دې کال کې یو بل دې رانغی ما وی بیماري ډېره راځي بچي هم ناجوړه کېږي زم مخکې ورځو کې بیمار وم بلا علاج نه وکړو کور هم بیماران کېږي نو وی ګوره په دې یو کال کې الحمدلله دا کولا او په لوډ سپیکر او دا کیسټ هم غږېږي هر ځای کې بشیر صاحب خو ما پسې نښتې دی کیسټ رانډک کړي نو دنیا ته یې وغږوي
الله اورن نو یری حالانکہ سرکاری حق میرے قسم پکڑے سرکاری حق میرے لیکن انشاءاللہ العزیز آغا جون نوالا تر دی جون پورے تپوس کولے شے 1 روپے میڈیکل بل میں نے رہستے وہ یرے گا انانگے مخ کی روزو کہ میں علاجوں کا ڈاکٹر نا بلا داروں میں لگے گا تاہی ما شمارم نا جوڑا کی فورم بھی نا جوڑا کی حق میں ہم دے وہ یرے گا کلا جوڑا کی یرا میرا شی زم یرا بس خدا گزارا کئی بس پرے انانگے زمون بازی مرگری بلا شیو باسی پیسی بس صحیح طریقہ ہو باسی نا جوڑے چی خدا نا جوڑے چی نسا خود 500 روپو نا کم دا چی علاج نہیں کی زیادہ کی گیا کم ہم کی گیا سرکاری حق پریتے قداروں کے بڑے ٹیکوں کی خلق سمرہ پیدا کی زمارونو اصل چیز دا کہ سڑی پگلا کہ بس اللہ یا رہی خوف خدای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے بنی اسرائیلو کے درے کسان پلا رکھتے باران شو پیو زل و زل شو گلے شو یو غار تننا وطل کہ غار تننا وطل دا غشپم دا و گلے دا باران دے ناگانا دا غار دا سر نا یو لوی تیگر پریوتا و دا غار پا دا خل دا پاس جوکتا ہوں غار پہ مکمل بند دا بخاری حدیث دا درے وارو دا وطو لار نشتے جی پا کم بوزی ایو پا کیو خیارو آغا آغا نور مرگرو تاوی دا سکار دی کہ اس بس زمون کو مرگ را دی لگا چے دا غار نواتل اس نمون سر چارشتاو کہ وینو ممکن لیا غار کا نستی او خلدا سے بند شوا چے لکا پکٹوے چے برغول کے دا سے تیکا پہ پریواتا چے دار چاپلات پا زر قسم پا یو لک قسم سوک نشید رکو وہ سبق وہ بس دا سے اوکو چی کم مونگ نیک عمل دا اللہ دا رضا دا پارا کردے دی ابرا مخی کو اللہ تا چی اللہ ما دا نیک عمل کردے دی بل باغ اخفل یاد کی بل اخفل سوال با اللہ تا اوکنو کو بچی کرو کو بچی نکو نو بشو دے رہا ایو کسوی اللہ ما ستا دا یارین ستا دا رضا دا پارا یو کار کردے وی اوزل مزدور منی ولی او پاگا میں کارو کہ ما جگر دا آغا دا آغا اجرت وخراغی ما والا آغا خپلا دیاری ورکولا چی دا والا آغا دیاری بریخو دولا وی چلال نو ما پدلکی سوچو کو چی دا اس دا سر سوکم دا غریب دے او دا دیاری خود سر ما جوڑا کرے وخو وی خیر آغا دیاری دا آغا میرا واغشتاو باغی باندے میں روجے والا واغشتی روجے او اغروجی میں والا پخپل پٹی کی میں اوکلے پھر آشا مسلمان دے دا والا دے رکا وی اغروجی زرغونی شوی چی اغا زرغونی شوی بل دل بیا میں والا اوکرلی دا غین زیادی او شوی پاغی میں گڑ چیلے واغشتے مریان میں پہ واغشتل خودے پاکل آغا غمال زیاد کا آغا لگا دیاری اللہ زیادتا کوئی سمودہ پس دا سڑے رہا وی چراغ وی چی مالا آغا خپل مزدوری راکی وی موتی چی آغا مخامق گڑ چیلے غلام رئی داستا آغا مزدوری دا پھر ٹوکے را پورے کے نما خلق دیاری کتا اما چستا آغا دیاری چی دنو آغا دلما پخپل پٹی کی کرلے دا دلما دیرا کڑی دا دا غشیط جوڑ شوی دا اللہ دا پارا اولا یا اللہ کما دا عمل خالص تا دا رضا دا پارا کری استاد یاری نمی کری پروردگار اللہ کا خوندی رسول را تکولا ہوکا چی لگر انارا باندیو لگی و ہوا خو لگی کنے نبی اللہ کا خوندی نبی علیہ السلام فرمائی چی اتیگا اوخ پیداو حوام پہ لگے دا اور انام پہ لگے دا خدا تطلو اندازہ بیان نشتا ادویم کس ہوئی چی اللہ لشکون کے مو گڑ چیلے سرو گڑ چیلے با میں روانے کڑے ہو دا با میں عادت ہوں چی ماسخوتن با کل واپس رالم ابا میں اولو شل لاول با میں پا مورو پلار پیس کل داغی نفس با ما و زما خد و زما بچوس کل چی مورو پلار با منوس کلی نو ما بنس کل زما بچو بنس کل اے پروردگارا یوزل گڑ چیلے گیا نزدینا و لڑے واپس لالم نا وقت واپس شو چی واپس شو مرالم او ما غفل گڑ چیلے اولو شلے او لوخ میں دا پیو ڈک رالم مور و پلار لاغا دوارو دو دے دا کٹ سرطاو دے دا مغیو دری خضاوی منگلا پیرا کمی اقفقالار کیا تر سوچے میں مور و پلار نیس کے لئے پورے تاسو نہیں جیس کے بچی رالل بچی را ترنگی کی دیکھ پو کی جاڑی وی ما ہوتے چی بچو ترسو مور و پلار میں نیوک شوی او اغی نیس کلی تاسو لندر کن وی سہر شٹول شپمی دا مور و پلار سر تا پولالا تیر اکلا پخپلا ممنارا تیر اکلا خد ممنارا تیر اکلا بچی میں دا لگی نو دشو وی چی سار وقتی میں مور و پلار بیدار شو بچے ولے نچی دا پہ اوہ خیر دیز بیا ورکڑی با دیو ما شمانو لکن
خزل بده ورکړو تا بس کړو نا مور بابا بیبي چې ترسو تاسو نیس کړي نه مونږ به یو سکم نه کوو ناغه مور او پلار مې ماړه کړل داغې نه پس مې هغه بچو له خزل په ورکړ یا الله کدا مې ستا د رضا د پاره کړی او الله کستا د یری نه مې دا عمل کړی او ستا د رضا د پاره مې کړی پروردګار الله لگا تیګه او قضاوا چې لگا هوا پکې زیاته ولې رانا خو لګېدل خو چې هوا لگا زیاته شي الله تعالی تیګه نور مو کوي ادریم وای چې الله تعالی زماره ترلو زما ډېر زیاته خوښو دومره محبت مې ور سره او چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره ني یو ځل ته ما د ناروا مطالبه وکړه هغه ما ته وی چې اله چې 100 دینار راکې 100 اشرفه وی لاړه ما غسل اشرفه مولا پیدا کړ نیټه مې وسره کې خو دې وځه ته ورله ما غسل اشرفه مورته کې خو دې راوړ وی داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې پاغه ګناه زو هغه قادر ای ګناه وو خو چې کله هغه ګناه اراده مو کړای څوک نشته پیسې مې ورکړې نو ما تر تراغه لورو چې اې ترزویا دا الله نو یریګا ګناه مګا دا الله نو یریګا او کما سره ډیره دی مینې نو خیر دی نکاح سره وکړه شرعي تور باندې نکاح سره وکړه خدای الله نو یریګا دا ګناه مکو وای بس هغه پیسې مې متوبه خلک چې داستا شو خیراتی او را پاسې دم ګناه به ونکړه حالانکه قادرون چې ګناه مې کړې او ډیره مده مې داګه لپاره منډه والے پیسې مولا پیدا کړې یا الله استاد یې نه ګوره پروردگار کستا د یې نه او استاد رضا د پاره دا ما کار ما کړی الله دا تیګه او نورم او خو یو چې د مونږ لار کولو چې ردی غر نو وړه قیدا غره تیګه ته خو دا او روح سالم درې واړه نبی علیہ السلام فرمایي دا غار نه وته دا ځل کې هغه خوف خدا یرا او دا غیر نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورته دا مرګ الله درې واړه بچو نورو کله الله رضا او جنت حاصلول غواړي کامیابی حاصلول غواړي چې موږ کامیاب شو په دې ځل کې با د الله یرا راوستل غواړي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اغه څوک چې پزله کې دا یاره رااله چې د قیامت یو ورځ را روانه ده الله ته به ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي دا ښه ده بس چې دا یاره رااله انسان د خواهشاتو نه بیا خامخا ځان ساتي الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى د دې سړي جنت ځای دی بس بې د جنت نه بل خوا به نه دي طالبان پې پوهېږي دا ان الجنة هي المأوى ډېره د تاکید جمله ده خامخا جنت ته ځي بل ځای فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان سورۃ الرحمن آیت دی د چا په لکه چې د الله یری چې د قیامت پر ورځ به پروردگار ته ودرېږي ما نه به تپوس کوي الله یو جنت نه برغ جنتونه به رب العالمین ورته ورکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت میدان کې سړی ودرېږي د دریو څیزونو تپوس به الله کوي د انسان یو د عمر سکه دې تیر کړ دویم د مال د کم ځای نه دې وګټه او په سکه دې خرج کړ او بل د مال دا مال شو ایو عمر ځواني دا څه ده کنه په سکه دې تیر دا تاسو به الله تعالی کوي ولې ځواني کې سړی لږ بجوش کی وي عبادت هم سړی کولی چې ګنام سړی کولی نه ورونو اخیری خلاصه به دا ویم چې ار وخت الله په مون قادر دی مونږ را نیوي شي دا څه ده کنه مونږ الله نه بچ کیدی شو نشو بچ کیدی قبر شتا د قیامت میدان شتا په قبر کې تیارې شتا د الله فرشتي شتا د الله عذاب په دنیا کې مشتا او په آخرت کې مشتا او دا ایمان ساته دا یقین ساته چې کوم رزق د الله مقرر کړی دی مخه خوري چې کوم ډوډۍ د الله مقرر کړی دا ابا خوري نو په حلال یې مګټه قسم دی هغه بدل په حرام یې مګټه بدل الله تعالی او پام کوا مسلمان ته ضرر نه رسې تکلیف نه رسې گاونډي ته تکلیف نه رسې مسلمان سره ټګیونه کې دوکا وسرهونه کې دغه مال نه ځان ساته پروردگار دې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله تعالی دې موږ د ټګې د چورې د دوکې نه محفوظ کړي او که څه غلطي ګناه زمانہ استاسو نه د نور مسلمانانو نه شوي وي ته پروردگار نه سوال کو چې الله دې موږ دغه عفو نصیب کړي آینده لري الله معقول ساتي دوکې الله په موږ رحم یا الله رافتونو مصیبتونو غمونو نه پامن کې وساتي یا الله مونږ چې دا کوم
ګناهونه مې مام ذکر کړل تاسو اورېدل الله که دا ګناهونه مونږ کړي وي چا مسلمان نشوي وي الله تعالی ته دې عفو وکړي دې راته معاف کړي آئنده الله توفیق راکړي داسې ګناه نه محفوظ وساتي الله دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي دا دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن کې وساتي بیمارانو ته الله شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د زړه د غمونو نه مو ساتي د فتنو دشمنونو هم محفوظ وساتي د مقدمو د هسپتالونو نه محفوظ وساتي او الله د نبي علیه السلام د طریقې مطابق ژوند نصیب کړي اخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله